बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डाइजेस्टिव सिस्टम दे सही शो में डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर शुरू री पर डाइजेस्टिव सिस्टम के ओमंग नन स्टमक स्ट्रक्चर दागे फंक्शन वायो چې د स्टमक جوړ څنګه دی او د دې کار څه دی ټیک ده نو دا ډایګرام ما جوړ کړی دی ټیک شو دا د سټمک زمونږ چې کومه معده ده د هغې ډایګرام دی د دې معدې زمونږ کومه معده چې د ټولو نه اپر پارټ صحیح شو کومه د پاس زمونږ اسوفیګس ته چې نږدې کومه پارټ دی د پاسنۍ دی ته څه وایي دی ته پنډس وایي بیا په پنډس پسې چې کومه پارټ دی ته څه وایي دی ته باډي وایي د باډي نه بعد چې کومه پارټ دی ته څه وایي د معدې دی ته ایټرم وایي صحیح شو د ایټرم نه بعد چې کومه پارټ دی دته وای پایلورس کوم چې سمال انټسټاین ته بیا نږدې دی ټیک شو بیا زمونږ د معدې یو ګس طرف ته ایسا ده صحیح شو ګس طرف ته دیوال دی یو ښی طرف ته دیوال دی د ګس طرف دیوال ته وایي ګریټر کیرویچر صحیح شو دا ما لیکلی ګریټر کیرویچر د ګس طرف دا کومه دیوال چې دی بیا ښی طرف کومه دیوال چې دی دا لاړ غونته کې راتاو شوی صحیح شو دی ته وایي لیزر کیرویچر صحیح شو کومه ښی طرف پارټ چې دی ته څه وایي لیزر کیرویچر ټیک شو بیا زمونږ په معده کې دوه سپینکټر لګېدلي سپینکټر څه ته وایي سپینکټر دا یو تسمه د مسل یو تسمه غونته کې یو ګیټ یو دیوال په دې یو ګیټ لګېدلی یو وال په دې کې لګېدلی صحیح شو یو د معدې اخرنۍ حصه کې لاندې کومه چې زمونږ سمال انټسټاین ته لګېدل صحیح شو هغه شروع کیږي د معدې په اینډ کې په اخرنۍ کې یو د معدې په سټارټ کې لګېدلی اسوفیګس ته نږدې نو دا سټارټ کې چې کوم لګېدلی دی ته څه وایي کارډیک سپینټر کارډیک سپینټر ورته ځکه چې د زړه ته نږدې دی دې ته ځکه کارډیک سپینټر وایي دې ته لور اسوفیجل سپینټر هم وایي لور اسوفیجل سپینټر ورته ځکه وایي چې دا زموږ کوم اسوفیګس دی د خوراک کومه نالی ده دا د دې په اخرنۍ حصه کې د دې په اینډ کې لاندې لګېدلی ځکه لور اسوفیجل سپینټر دی ته وایي صحیح شو او دې لاندیني ته کومه د معدې د اخرنۍ حصه کومه چې سمال انټسټاین ته انټر کیږي په دغه ځای کې چې کومه سپینټر لګېدلی ته پایلوریک سپینټر وایي دا پایلورس ته نږدې دی په پایلورس کې لګېدلی ځکه دې ته پایلوریک سپینټر وایي صحیح شو بیا زمونږ د معدې چې کومه دی دا د درې لیر دی څلور لیر دی زمونږ په معده کې څلور لیرونه دا معده جوړه ده دا لکه پس نمبر لیر شو صحیح شو دا پسې بیا شو داسې سیکنډ ټیک شو دا پسې شو تھرډ او دا پسې شو فورث لیر صحیح شو یو دا دی یو دا دی 1 2 3 4 دا 4 لیر شو صحیح شو نو دې اندرونی کومه چې زمونږ د معدې انټرنل دندنې کم لیر دی هغې ته څه وایي هغې ته وایي میکوسا صحیح شو په دغې پسې چې بیا کم لیر دی هغې ته وایي سب میکوسا صحیح شو دا ما لیکلي سب میکوسا بیا په هغې پسې به سب میکوسا نه بعد چې کم لیر دی هغې ته څه وایي مسکولرس ورته وایي د مسکولرس نه بار اخرنۍ چې کومه لیر دی دې ته وایي سیروسا دا شو دې ته وایي میکوسا سب میکوسا مسکولرس او سیروسا اخرنۍ کومه چې بارنۍ دغه لیر دی صحیح شو دې ته وایي سیروسا نو دا شو د معدې سټرکچر ټیک شو دا د هغې نیمینګ شو چې دې ځای ته دا نوم وایي دې ته دا وایي او معده جوړه څنګه دا د معدې سټرکچر شو اوس د معدې فنکشن وایو خو فلحال تاسو دا وګورئ دا کارډیک سپینټر او دا پایلوریک سپینټر چې د کارډیک سپینټر کار دا دی چې کله زمونږ معدې ته خوراک انټر شي دنده شي صحیح شو نو معدې ډایجسټ کوي صحیح شو معدې ډایجسټ کوي په دې باندې بیا ګیسټریک کم جوس چې دی هغه ریلیز کیږي صحیح شو هغه سیکریټ کیږي د هغې سره دا خوراک څه کوي میلاوهي نو چې میلاوهي دا ګرینډ کوي خوراک څه کوي ګرینډ کوي میکس کوي د دغه جوس سره یو ځای کوي چې دا ابزارب ته جوړ شي نو کله دا بیا پورس لګوي په دې خوراک باندې څه کوي یو پورس لګوي صحیح شو دا خو مسکولر ارګن دی که نه مسکولر ارګن دی نو مسکولر ارګن کار سره کنټریکټ کیږي ریلیکس کیږي نو دا چې کله په دې خوراک باندې پورس لګوي کله کنټریکټ شي د خوراک رانږدې کړي نو دا خوراک هسې نه چې پورته واپس زموږ خولې ته لاړ شي صحیح شو ځکه چې که دا پورس لګي دا به لازمي خبره ده چې دا خوراک به پورته ځي نو د پورته د نه تلو دپاره الله پاک په دې کې دا سپینټر پیدا کړی دا تسمه جوړه کړل دا کنټریک کې دا بند دی صحیح شو دا ګیټ بني ځکه چې دا خپل کار کوي او هسې نه دا خوراک واپس زموږ خولې ته راشي صحیح شو که دا نه وي نو دا خوراک به واپس زموږ خولې ته تللی چې کله معدې کم پوسټ لګولی کله کنټره کېده دا به واپس تللی نو د دې د بچاو دپاره د خوراک د پورته د تلو د بچاو دپاره الله پاک دا سپینټر لګولی لاندې هم دغه شان کار د دې سپینټر دی خو دا سپینټر څه کوي دا د خوراک د ګوري د خوراک تماشه کوي دا بني دا بند پروت دی د دې تماشه کې چې دا معده کوم خپل اکشن وکي کوم خوراک ډایجست کی نو هغه خوراک چې کوم خوراک ډایجست شي نو هغه څه وکي هغه
راپریدي صحیح شو هغه دغه ته راپریدي د سمال انټسټاین ته راپریدي په طریقه لګ 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 پریدي نو اسې نه چې دلته هم دا معده کله کنټرول کیږي نو اسې نه چې دا خوراک د ډایجیشن نه بغیر چې نه ډایجست شوی او د هغې نه بغیر د سمال انټسټاین ته انټر نشي نو د دې د بچاو دپاره الله پاک دلته لاندې هم دا پایلوریک سپینکټر پیدا کړی دا شو معده د معدې سټرکچر او د کارډیک سپینکټر او د پایلوریک سپینکټر پنچن وسام ویلی شو اوس چې معده د ډایجیشن څنګه کوي د دې کار څه دی د دې ذمواري څه ده ټیک ده نو دا وایو په دې ځان پوهې کوو ټیک ده نو د معدې پنشن چې دی صحیح شو د دې پنشن سره اول په دې ځان پوهې کوي کوم چې خوراک زموږ معدې ته راشي دا څه کوي دا میکس کوي او دا ډایجست کوي ګرینډ کوي صحیح شو د پاره د ابزارب کېدو چې ابزارب کېدو ته توله شي هغې ته برابر شي دا د معدې کار دی په پښتو کې سمپل پښتو کې ځان پوهې کوي صحیح شو خو دا په کومه طریقه باندې کوي په معده کې مونږ ویلو چې زمونږ په معده کې څلور لیر دي صحیح شو پای کې یو لیر کومه انټرنل لیر چې زموږ په معده کې د دندنې میوکوسا صحیح شو په دې میوکوسا کې صحیح په دې کې ګیسټریک ګلینډ لګېدلی ګیسټریک ګلینډ دغه ګیسټریک ګلینډ چې کومه دي دا څه سیکریټ کوي دا ګیسټریک جوس سیکریټ کوي ګیسټریک جوس سیکریټ کوي که صحیح شو کله چې موږ له خوراک راشي ټیک ده خوراک راشي موږ خوراک وینو هغې سمیل په موږ باندې راشي ډایرکټ دماغو ته خبر ورسي دماغ څه وکړي دلته ګیسټریک ګلینډ ته خبر راوړي صحیح شو هغه بیا ګیسټریک جوس وایي شابه خوراک را روان دی ګیسټریک جوس ریلیز کوه نو دا څه وکړي دا ګیسټریک ګلینډ چې کومه دی دا ګیسټریک جوس سیکریټ کول ریلیز کول شروع کړي ګیسټریک جوس ریلیز کول شروع کړي په دې ګیسټریک جوس کې صحیح په دې کې یو ایچ سی ایل دی یو پکې میوکس دی یو انزایم دی صحیح شو د ایچ سی ایل خپل کار دی د میوکس خپل کار دی د انزایم خپل کار دی صحیح شو د ایچ سی ایل چې دی د هایدروکلوریک اسید دی صحیح شو هایدروجن پلس کلورین دا د دې مجموعه له هایدروکلوریک اسید دا د ټولو نه طاقتور صحیح شو خطرناک ډینجر تیزاب دی دا هایدروکلوریک اسید چې دی د ایچ سی ایل که دته په اوسپنې واړی دا اوسپنې ویلې کوي لرګی ولیکئ هر څیز ختمی که ستا په دې غوښه په دې باډۍ باندې د دې نه ساس کې یا څه وکړي دا په دې واړی د دې نه دا غوښه څه کوي ختمی دا اډوکی ختمی دا دومره تیز تیزاب دی که دا سوچ وکړئ موږ د چرګ اډوکی خورو څونه سخت څیز دی زموږ بل څه څیز هم اوسپنه هم تېره شي هغه غیب کېږي چې په ایسوپیګس کې پساو نشي دلته وننښلي او معدې ته لاړ شي د هغې هېڅ پته نه لګي ځکه چې د الله پاک دا ایچ سی ایل پیدا کړلی دا ایچ سی ایل ډېر طاقتور ډېر تیز تیزاب دی دا خوراک بالکل میده کوي صحیح شو د خوراک نه سره وباسي د اوسپنه وغیره چې څه شی زموږ وجود ته دنده شي هغه ختمی ټیک ده دا هایدروکلوریک اسید دی صحیح شو دا هایدروکلوریک اسید د دې څه کار دی دا اینا په دې ګیسټریک جوس کې خو دا درې څیزونه خو هایدروکلوریک اسید کار دی کنورټ ټو پیپسونوجین ټو پیپسین زمونږ په معده کې چې کومه انزایم خارجيږي اینا انزایم دا د موږ ویلو کنو په دې انزایم کې څه شی په دې کې یو پیپسینوجین دی پیپسینوجین دا پیپسینوجین دا ایکس سی ایل څه کوي دا پیپسین ته کنورټ کوي صحیح شو بل کار د دې څه شي کل جرمز زمونږ باډۍ چې موږ کوم خوراک کوو په دې کې قسمه قسم چې کومه زمونږ د باډۍ د جسم د نقصان دپاره نقصان دی زمونږ باډۍ ته نقصان رسوي بیماری کاس کوي داسې جرمز چې کوم یې هغه څه کوي کیل کوي دا ایچ سی ایل کیل کوي ټیک شو دا ایچ سی ایل وجني ټیک شو بل په دې کې نه که تاسو وګورئ انزایم دی انزایم څه شی په انزایم کې یو پیپسینوجین دی یو لایپیز دی دا انزایم چې دی په دې کې سری یو پیپسینوجین دی پکې یو پکې لایپیز دی د پیپسی دا خو موږ دلته ویل چې د ایچ سی ایل کار سره دا یو پیپسینوجین چې دی دا کنورټ کوي پیپسین ته کله چې خوراک زموږ جسم ته زموږ معدې ته انټر شي نو دا ایچ سی ایل چې کله راشي دا سیکریټ کېږي دلته صحیح شو نو دا د پیپسینوجین ته ویل پیپسینوجین چې دی دا غلی پروت دی سکار نه کوي صحیح شو دا غلی یو دی ښه مزیدار یې په ځان څادر راپور کلی او خړېږي نو دا چې کله خوراک راشي نو دا ایچ سی ایل ورشي دته وایي ستا کار شروع شو شابه خوراک راغی راپاسه ذمواري دې سټارټ شوه د ده ذمواري څه ده دا چې کله دا پیپسینوجین اوده دی نو دا پیپسینوجین دی چې اوده څادر پې پروت دی پیپسینوجین دی خو چې کله دا ایچ سی ایل راشي دا څادر ته درې کې وایي پاسه ستا ذمواري شروع شوه نو دا څه شی شي دا پیپسین شي صحیح شو پیپسین ته کنورټ شي اله دا کار شروع کړي نو پیپسین ته څه کار کوي دا خوراک نه پروټین راوباسي صحیح شو خوراک ماته یې پای کې چې پروټین په کم ځای کې دی ته راوباسي هغه پروټین بیا څه کوي
تولکې دې ته برابروي چې زموږ په باډي کې زموږ په جسم کې د سمال انټسټاین ته لاړ شي او هلته ابزارب شي دې ته بروي ټیک شو بل پکې څه شی دی په دې انزایم کې دلته موږ ویل چې دا انزایم هم ریلیز کیږي د دې انزایم کې بل څه شی دی لایپیز څه کار دی د لیپیډ موږ چې څونه خوراک وکړو غوښه وخورو په هغې کې چربي مربي وغیره څیزونه یې که نه د هغې بریک ډاون د هغې ډایجیشن څه کوي دا لایپیز یې کوي پاتې شو مونږ د HCl خبره هم وکړه د هغې ذمهواري هم وویلی شوه چې دا څه کوي دا اسید دی طاقتور تیزاب دی دا پیپسونوجین چې دی دا پیپسین ته کنورټ کوي او کم جراثیم چې زموږ باډۍ ته انټر کیږي دا کیل کوي دا دوه کاره د HCl شو صحیح شو بل د انزایم کې چې کومه دی انزایم کې یو پیپسونوجین دی یو لایپیز دی د لایپیز او د انزایم خبر هم ختمه شوه پاتې شو په دې کې دا میوکس صحیح شو نو اوس دلته دا خبره مونږ وکړه چې HCl چې دی دا خو له ټولو نه طاقتور تیزاب دی د هر شی ولیکئ ختمئ نو اوس دلته دا خبره ده چې په دې کې دا دومره طاقتور تیزاب دی نو زموږ معده ولې نه خرابوي معده ولې نه شلئ معدې ته ولې نقصان نه رسوي سوال پیدا کیږي ذهن کې نو الله تعالی دلته د دې HCl خلاف یو سیز پیدا کړی دی له غم کړی د دې انټیډوټ پیدا کړی هغه دی میوکس دا هایدروکلوریک اسید دی دا تیزاب دی دی کی میوکس چې دی کله چې زموږ معده دا ګیسټریک ګلینډ چې کله ګیسټرس جوس ریلیز کړي د دې سره دا میوکس ریلیز کی میوکس په معده کې دنده دا زموږ معده شو صحیح شوې دا معده شوه په دې معده کې دنده دا یو ته یو لیر داسې جوړ کړي صحیح شو یو چاپیره لیر دا ریلیز کی دا یو لیر جوړ کی دا چې کله دا لیر جوړ کی دا HCl چې کوم خپل دوه کار وکي صحیح شو دا دوه کال وکي پاره شي نو دا خو بدمعاش دی دا بدمعاش دی دا په دې معده ورمنډه کوي معده ختموي چې د معده مازیمه کم معده ګاډه واړه کم ختمه کم د دې خلاف الله پاک د دې لپاره دا انټیډوټ پیدا کړی د دې HCl لپاره هایدروکلوریک اسید خلاف په دې میوکس کې سری په دې میوکس کې میګنیشیم هایدرو اکساید دی میګنیشیم هایدرو اکساید څه شی دی دا بیس دی د اسید خلاف بیس صحیح شو کیمستري به تاسو ویلي د اسید خلاف څه شی دی بیس دی کله چې اسید او بیس میلاو شي نو دا نیوټرل کیږي صحیح شو دا دواړه نیوټرل کیږي د دې نه اوبه جوړیږي واټر ته جوړیږي اسید پلس بیس پلس اسید پلس acid is equal to د دې نه څه شی جوړیږي د دې نه جوړیږي واټر ته جوړ شي چې واټر ته جوړ شي نو ظاهره خبره ده چې واټر نیوټرل د هغې څه نقصان نشته هغه زموږ باډۍ ته نقصان نشي رسولی علن کې زموږ باډۍ ته پیدا ده صحیح شو زموږ جسم ته پیدا ده زموږ جسم ته واټر پکار دی په وفر مقدار کې نو د هغه دا دواړه دا هایدروکلوریک اسید چې کله خپل کار وکړي دا ورمنډه کې کله په دې معده باندې نو معدې خو هلته میوکس خپل ته جوړ کړی خپل لیر یې جوړ کړی او په هغې کې میګنیشیم په هایدرو اکساید دی نو دا چې کله ورمنډه کې او د هغې څه ولګي نو چې ولګي نو خو نیوټرل شي اوبه ترې جوړې شي نو د دې لپاره د HCl خلاف الله پاک دا میوکس د دې انټیډوټ پیدا کړی دی ټیک شو د دې زموږ د معدې د بچاو لپاره HCl زموږ باډۍ ته ضرورت هم دی صحیح شو د خوراک بریک ډاون کوي اهم ضرورت دی خو دا خو زموږ باډۍ ته نقصان هم رسوي نو د نقصان د بچ کولو لپاره الله پاک دلته غم کلی میوکس یې پیدا کړی دی میوکس زموږ باډۍ ته بیا دا اسید چې څونه دي څونه بیکټیریل دي دا نقصان نشي رسولی نو دا شو نننی لیکچر په دې باندې به تاسو انشاءالله پوه شوي صحیح شو دا د سټمک سټرکچر او د سټمک کمپنشن چې و چې په دې طریقه باندې دا د خوراک بریک ډاون د خوراک توړ پوړ کوي د خوراک میکسینګ کوي صحیح شو دا یو ګرینډر دی معده زمونږ په باډۍ کې یو میکسچر دی میکسچر لکه که تاسو وګورئ میکسچر څوک یو کور جوړوي یو آبادي جوړوي یو میکسچر راولي هغې ته سیمټ واچوي بیا هغې ته شګه اچوي هغې ته کریش اچوي بیا هغې ته اوبه اچوي بیا د هغې نه بعد میکسچر چې کومه دی هغه میکس کړي دغه مال د هغې نه بعد هغه وړی کېږي هلته مصري برابروي یا تې کنکریټ کوي یا تې چت کوي یا تې پیلري ډکوي بیمان ته ډکوي هم دغه شان کار زمونږ کوم سټمک چې دی هم دقه په دقه طریقه باندې کار ادا کوي زمونږ چې کومه خوراک وکړو هغه زمونږ معدې ته دنده شي نو معدې ګرینډ کوي میکس کوي د څه سره د هایدروکلوریک اسید کم تیزاب چې دی د دې سره میکس کوي چې دی ښه برابر معده کې د خوراک بیا انزایم هغه اوس خپل کار کوي هغه تې کومه لیپیډ چې دي صحیح شو یا کومه پروټین دي دا تې را بهر کوي را وباسي
ټیک شو د دې سره د مکس کولو په هغې باندې هغه پورس اپلای کوي صحیح شو خوراک وړي راوړي داسې ګرینډ کوي دغه کوي د هغې نه بعد چې کله دا برابر شي ښه د یو بل سره مکس شي نو د هغې نه بعد یې بیا پرېږدي سمال انټسټاین ته په طریقه هلته ځي هلته ابزاب کېږي او بیا زمونږ کومه باډي دی چې دا که زمونږ کومه وجود جوړېږي صحیح شو زمونږ کومه انرژي ده دا د دغه خوراک نه جوړېږي خو دا خوراک دغه شان د میکسچر دا معده چې ده د میکسچر کار ادا کوي خوراک دغه ابزاب کېدو ته توله کې نو د هغې نه بعد تی بیا زمونږ باډۍ ته چې کومه زمونږ د باډۍ انرژي ده کم قوت دی کومه څه دي کم ځای ته هم ضرورت نو په طریقه هلته ځي هلته سپلای کېږي هغه به بیا انشاءالله په سمال انټسټاین کې وایو بیا به تاسو نور هم پوه شئ د هغې پورې د خپل صحت ډېر خیال ساتئ حقوق الله حقوق العباد خصوصا ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان